بسم الله الرحمن الرحیم. دې ټایم کې موږ سره یو ملګری چې دا هغه ډېر ټایم چې کم دی نو هغه په سعودي کې تېر شوی په بار ملکونو. نو موږ خاص کر کې د مسافر لپاره موږ وایو چې دا ټایم د دوی څنګه تېر شوی، هلته مسافرو سره څه مشکلات دي. نو موږ د ده نه دې باندې تپوس کوو چې یاره هلته مسافرو ته تاسو څه مشکلات دي، ځکه چې هلته تاسو نه چا 20 کاله چا 30 کاله تېر کړي. نو په دې باندې ملګري سره لږه خبره وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. دا ټول نمخ کې خو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی او د زمونږ د غریزي علاقې ته د پسمانده علاقې ته او د مسافرو په باره کې زمونږ نه پوښتنه کوئ. یقیني زما خو د ژوند تقریبا 10 کاله سعودي کې تیر شو او ډیر د افسوس سره ویم چې سعودي ته خو موږ په لیګل طریقه باندې لاړ شو، هغې موږ ته دغه ځای نه یو ویزه جاري کړي او په هغې باندې زموږ د مسافرونه چې کم دي نو دوی لاړ شي. خو دغه مسافر چې بیا کله هلته کې لاړ شي دوی خو ویزه دلته کې اخیستې په ایجنسۍ کې یا ورله چاره لیږلي ښه په لیګل طریقه باندې تللی، خو چې هلته کله لاړ شي نو یا خو په ویزه کې بیا هغه کار ولا کفیل نه ورکوي یا که کفیل ولا هغه کار ورکړي نو هغې غریبانانو بیا هغه تنهاګانې چې کم دي هغه ورله نه ورکوي. نو اوس هم په لکونو پاکستانیان داسې دي چې هغه په سعودي عرب کې هغوی وخت تیری او د هغوی تنهاګانې چې کم دی هغه کفنو ته پاتې دي. خو زمونږ دا بېحسه حکومت چې کم دی نو د نن هینه پورې د دغه مسافرو پوښتنه نه کوي چې تاسو په کم حال کې خپله زندګي ته روئ. او دا خبره ته واضحه کوم چې دغه کم خلک چې هلته کې ژوند تیری یوازې مري، روزانه مري، خو هغه غریبانان هلته کې خپل احتجاج نشي کولی، هغوی خپله وینا نشي کولی او د هغوی سترګې د پاکستان طرف ته وي، د پاکستان امبیسۍ طرف ته وي، د پاکستان سفارې طرف ته وي چې دوی به زموږ پوښتنه وکړي. خو ډېر د افسوس سره وایم چې دغه خلک چې کم دی نو بلکل هلته کې زموږ پوښتنه نه کوي، د دغه مسافرو بلکل پوښتنه نه کوي. او په لکونو خلک داسې دی چې هغه غریبانان هلته کې پراته دي، څوک په جیلونو کې پراته دي او څوک چې کم دی د تنخوا په چکر کې پراته دي، هغوی ته تنخواګانې غریبانانو ته نه میلاویږي، هغوی ته کې جاړي. نو زما د خپل حکومت تافیر دی، د خپل حکومت ته سوال کوم چې د خدای په خاطر باندې تاسو خو د الیکشن کمپین هم په دې باندې چلولی دی چې یاره موږ به د بار د مسافرو چې کم دی د هغوی په چې کومې ستونزې دي په هغې کې به موږ خبره کوو، د هغوی ستونزې به ختمو. خو نن د هغې هغه ستونزې چې کم دی په هغې باندې بلکل هغوی په اسمبلۍ کې خبره نه کوي او هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. نو که په هغې لړ کې زموږ د حکمرانان چې کم دي دغه کم امبیسۍ ته چې کم خلک لیږي که د هغې سره دوی خبره وکړي او د دغې خلکو دغه تنهاګانې چې کم از کم دغه راوباسي او دغه خلک راولېږي د خپل وطن ته دې راولېږي نو یقیني چې دې خلکو دواګانې چې کم دي هغه به ستاسو سره وي. نو د تحریک انصاف یو وزیر دی مراد سعید، هغه خو بار دا دعوه کوي چې یاره زه د مسافرو چې څومره مسلې دي نو په بار ملک کې دغه ځای کې مونږ حل کړی، دغه ځای کې حل کړی، نو هغې کې څه صداقت نشته، دا بیا دې صحیح نه وایي. سر جي په هغې کې زه دا خبره کوم چې ما په خپله 10 کال هلته کې تېر کړي دي او ما ته اندازه را چې زمونږ سپاره په کومه طریقه باندې هلته کار کوي. یو واقع درته وایم چې په ریاض کې د ریاض ښار کې یو زمونږ د دیر یو ملګری وفات شو او ما سپارې ته زه لاړم او ما د سپارې والا راوستو چې ته موږ له یو پیل هغې باندې صرف دسخط کولو دغه سعودي کمپنۍ والا مې ته په دې باندې موږ له د ده نه دسخط وکړه چې د مړی چې کوم دی دا پاکستان ته ولیږي. سپارې والا چې راغی نو هغه سعودي ته خلک ولاړو د هغوی د خپلو تنخواګانو مسله وه د لیبر سره. نو زمونږ هغه سپارې والا چې راغی نو هغه هم د هغې سره په لینډ کې ودرېدو. نو هغه ته ما وویل چې ته خو سفیر یې زمونږ ته راشه ډایرکټ دننه د دوی سره خپله خبره وکړه. نو هغه ما ته وویل چې نه دی خفه کېږي په دې خبره باندې. نو زه دننه په هغه سعودي پسې لاړم مې زمونږ سفیر راغلی دی او تا هغه له دا فایل دسخط کړه. نو هغه بلکل د خپلې کورسۍ نه راپاڅېدو او ودرېدو. ما ته ویل فین سفیر، نو ما هغه ته آواز وکړو مې راشه. نو هغه چې څنګه راغی او د هغه شکل یې ولیدو نو هغه ته یې ویل چې هذا سمسم بنګالي او سعودي په خپله کورسۍ باندې واپس کېناستو. نو والله چې زما سترګې هم د شرم نه ډکې شوې. وجه څه وه چې هغه شکل چې کم دی هغه بلکل داسې جوړ نه و چې هغه په هغه باندې دا یقین کړی وی چې دا د سپارې کس دی. نو هغه ما ته وویل چې د شکل خو د بنګالیانو په شانتې دی. نو د ده لپاره زه څنګه پاسم هغه واپس په خپل ځای باندې کېناستو. نو د خدای په خاطر تاسو کم سفیران لیږئ سعودي عرب ته نو چې کم از کم د هغې شکلونه خو داسې جوړي نو او زه د هغوی ته دا خواست کوم چې تاسو کم از کم سفیر لیږئ نو پښتون ولیږئ او چې سفیر لیږئ نو کم از کم د وزیرستان یې ولیږئ، د خیبر ایجنسۍ یې ولیږئ. دا خلک چې کم دی ایمانداره دی، تقواداره دی او خاص کر قوم پرست دی، هغه به د خپلو خلکو باندې ننګ کوي، هغه په ننګ باندې پوهېږي. نو دغه خلک په حقیقي معنو کې چې کم دی نو هلته د دې خلکو خدمت کولی شي او د کم سفیران چې هلته کې دي نو دا بلکل د نش برابر دي او د خلکو په لکونو روپۍ چې کم دی هلته کې په سو دي او غریبانان چې کم دی په دیرو کې ناستې جاړي او د هغو د پښتون
پوښتنې څوک نشتی او زه خاص کر خپلو چې کوم زما پښتانه وزیران په اسمبلی کې نن ناست دي مراد سعید صاحب او علي محمد خان صاحب او پرویز خټک صاحب او دا سیاست کیسر صاحب چې الله له غټې غټې ودې ورکړي دي او د الیکشن نه مخکې ودو بلا خبرې په دې باندې کول چې موږ به د مسافرو د ستونزې چې کوم دي هغه به ختمو نن د هغوی لاړ شي او دغه سفیرانو سره د خبره وکړي چې کم از کم د مسافرو چې کومې ستونزې دي په سعودي عرب کې په دې باندې خبره وکړي او دې خلکو ته دا پیسې میلو شي او دا خلک چې کوم دی هلته کې په جیلونو کې پراته دي او په دې کې خاص کر کم چې د وزیرستان خلک دی او کم چې د خیبر ایجنسۍ خلک دی او هغه غیرتي خلک دی دا غلطه کې خپل کاروبارونه دي او هغه سعودیان چې کوم دي نو هغه د دوی په کاروبارونو باندې قابض شي هغه دوی نه قبضه کړي او دوی سره جګړه وکړي او هغه غریبان هلته کې په جیلونو کې پراته دي نو د خدای په خاطر باندې د هغوی لا دي داسې سفاري کسان ولیږي چې هغه تکړی او هغوی ایمانداري او هغوی وطن پرست چې د هغوی د خبره چې کوم دی نو چې کم از کم هلته کې وکړي او دغه مسافر د دغه جنجال نه راوباسي جی مسافرو ته به ته څه پیغام ورکړې دې ټایم کې تا ډېر مسافر به ګوري نو مسافرو دپاره به څه پیغام ورکړې ځکه ته خو جی د مسافرو دپاره خو زه دا واضحه پیغام ورکوم ما ته احساس دی ما مسافري کړې ده چې د مسافرو په زړه باندې څومره سختې تېرېږي هغوی په څومره سخته کې هلته کې خپل ژوند کوي نو چې کم از کم هغه نور هېڅ نشي کولی چې په سوشل میډیا باندې زموږ د غږ او خپل غږو سره شامل کړي او دې اعلی حکامو ته یې راولېږي چې د دوی چې کومې مسلې دي چې په دې باندې خبره وشي او د دوی سفارتکار چې کوم دی په هغې سره لاړ شي د هغوی سره خبره وشي چې دغه خلک لاړ شي او د دوی د ستونزو خبره هلته کې ختمه کړي بله د هغوی سره هېڅ چاره هم نشته زه ټولو مسافرو ته وایم چې تاسو حوصله مه بایلئ خو خپل اواز په سوشل میډیا باندې اوچت کړئ ستاسو چې کومې ستونزې دي چې کم از کم د پاکستان چې کوم حکام دي اعلی حکام دي دوی درشي او ستاسو د ستونزو باندې هلته کې خبره وکړي نو یقیني دا زما ټولو مسافرو ته چې کوم دی دا درخواست دی او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی تا ډېره مهرباني چې تا موږ له ټایم راکړو شکریه ادا کړو شکریه جی